دا دواړه شیزونه رب کریم ما او تعالی چې راکړي دي نو دا دیل راکړي دي چې د دې اتباع وشي زمونږه ستاسو په دې معاشره کې افسوس دا دی چې کله نه انګریز ته او انګریز ماته وکړه نو هغه چې دی یو لوی د فساد بنیاد کې خود او هغه د فساد بنیاد انګریز اختلاف پیدا کړ په امت کې او هغه اختلافات د بدعات صورت کې مروج کړه اگر چې بدعات د پخوا نه را روان هر دور کې د شیطان دا یو چال پاتې شوی دی او شیطان دا چال چلولې دی چې هغه دا کوشش کړی دی چې زه بدعات رایج کړم زما او ستا معاشره کې ډېر د افسوس مقام دا دی چې مولیانو او پیرانو په نن وخت کې دومره بدعات راوښکلي دي مولا ته صرف او صرف دا یو پټکې سنت ښکاریږي نور مولا ته نه په خادۍ کې سنت یاد دي او نه ورته غم کې سنت یاد دي او گویا کې د مولیانو خانقاه دا خو لکه چې د قرآن او د سنت تابع نه ده چرته د ختم نبوت په نوم اجتماع نو په هغې کې هم شاټولې او هغه زاړه بدعات هغه بیا را مات کړه او هغه زاړه بدعات چې په هغې باندې به بریلیانو فخر کو نن په دې علاقه او په دې معاشره کې دا د دیوبندیت دا لکۍ چې ځان پسې تړلې ده دا د دیوبندیت دا لیبلې چې په ځان لګولې ده د بدعاتو پرچار هغه کوي او هغه بدعات هغه رایج کړو چې الامان والحفیظ حالانکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ما او تا ته یو خاص وصیت کړو صحابی فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشنا جلالی خطاب وک او هغه ناشنا جلالی خطاب کې بیا موږ ورته یا رسول الله موږ تلک غونته وصیت پکار دی وصیت راته وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ټیم ویلو چې خلق انه من يعش منکم تاسو کې چې کم یو انسان زمانہ بعد پاتې شو فسيرى اختلافا كثيرا د ډېر زیات اختلافات بیا ویني اختلافات بډيري صحابه کرامو ته وی چې دا اختلافات صحیح کوي نو فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بیا تاسو باندې دغه ټیم زما سنت لازم دی او زما د خلفای راشدین سنت لازم دی خلفای راشدین په اتفاق د امت سره آدی ابو بکر عمر عثمان او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم او داغین بعد چکم نیکان صلحا دارا غلیو او خلیفگان گرزیدلیو اسو گوتی وہ دی کسے چل رہے
बिजली वजह نه دې ځای کې څه ګوتې و دلته څه چل دی ټیک به شي دا سوچ موچ لا ګوتې وړل اوس په اتفاق د امت باندې خلفای راشدین دا چې د دوی سنت لازم دی سو خياران رالل نو وای موږ صرف قرآن او سنت منو د عمر او د عثمان طریقې نه منو ایران کې یو پیدا شو نو د ایران هغه باغی چې خلق د هغه القابات ورکوي نو هغه خو د سر ابوبکر او عمر عثمان درې واړه نه منل او د حب علی دعوی کولا الانکه دا د حب علی دعوه نه وه دا اصل کې بغض علیو بندو ملک ګوتې په کوه دې ځای څه مسله ده دغه ځای کې تاسو ګرځئ کله یو خوا ځئ کله بل مسله دغه ځای نه ده د حب علی دعوه د ایران نه شروع شو الانکه دا حب علی نو دا بغض علیو په خپل حضرت علی دا ویلو چې څه خلق به پیدا شو ما ته به د خپل ځان نسبت کوي لیکن دا به مشرکانی نخه به دای چې دی به ابوبکر او عمر ته کنزل کوي نسخو هغه بدعات راوتل او سچ دی دا غي سره د اتفاق او د اتحاد سمصلحین پیدا شو او هغه مصلحینو د اصلاح د چغو او د اصلاح په نوم باندې آی شروع شو نه د هغه شیعګانو د تسلط خبرې چې هغه شیعګان په امت مسلمه باندې مسلط کول غواړي او هغه بدعات رایج کول غواړي چې کم شیعګان قرآن د رب کریم نه مني دارنګ کم شیعګان بخاری او مسلم ابو داود او ترمذی دا یو د احادیثو کتاب نه مني دجل هی دجل نو هغه بدعات مسلط کول غواړي او د دې ځای نه د ایران دورې شروع کړي چې په آینده الیکشن کې د خمینی تعریفونه وکړي او د هغې د وجې نه د شیعګانو نه ووټ واخلي ایوم اسلامي اسلام دا زوتی خو د اسلام فکر ورسره نشته اگر چې ټوپۍ د هغې غریبانو ټول عمر کې نیغې نه شوې کږې او دا کږې ځکه چې دی کې د اسلام بوی هم نشته او څه هغه دي چې هغوی بدعات راوباسل او هغه بدعات د وحدت الادیان کله د یو ملک دوره ده او کله د بل ملک دوره ده او چې چا دلته د دین نوم اغسته دی نو د دین نوم چې چا اغسته دی نو هغه کېناستل غریبان صرف او صرف خانقاګانو کې او د خانقاګانو په نوم باندې هغوی بدعات شروع کړه چرته د پیر په شپه شاټوله ده په جومات کې او خانقاه کې او چرته د جمعې په شپه شاټوله ده خانقاه کې او جومات کې او شپې مقرر کړي دي نابالغه پیران پیدا شو او هغه نابالغه پیران هغوی لګیا دي هغه بدعات رایج کوي او هغوی شاټولې جوماتونو کې اچولی دي پیغمبر پاک خو ماته ویلو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین په تاسو زما او زما د خلفای راشدینو سنت لازم دی انسانان مسلمانان لږ د سوچو کې چې دا کم بدعات د بریلویت یا د شیعګانو یا د دیوبندیت چې کم به منګه تاسو مسلط کوي او اعتقادي بدعات چې هغه د کفر ته رسیدلي بدعات نن مسلط کولی کېږي د وحدت الادیان د روادارۍ او د هم آهنګۍ په نوم باندې
دا آئے چرتا دور دا پیغمبر پاک کیو چرتا دا دور دا صحابہ کرامو کیو چرتا دا چرتا ابوبکر کڑی دی عمر کڑی دی چرتا حضرت عثمان دا کڑیو یا چرتا حضرت علی پا دور کے دا دی گنجائش وہ یا دا اغی کڑیو چرمنا خلفائی راشدین آتا بدارو دا سنتو دا محمد عربی او اغی دا دی احیاء کڑیوا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو ان هذا القرآن طرفه بید اللہ دا قرآن دے چہ دا دی یو طرف دا اللہ لاس کے دے وطرفه بأیدیکم فتمسکو بھی دویم طرف دا دی ستاسو پلاس کے دے پا دی منگولیو لگوئی فَإِنَّكُمْ لَن تَزِلُّوا آئے قرآن دا دی بدعاتو دا دی رسوماتو دا دی رسمونو درواجنو چرتا گنجائش پر خود دے قرآن خوچ دا ول نگورے نو اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم سشے دے قرآن دے صراط مستقیم سشے دے سنت دی صراط مستقیم توحید دے منگتا خوندا قرآن دا بدعات گنجائش پر خودو نرا تچرتا سنت دا محمد عربی دا گنجائش پر خودو بلکہ منگا قرآن و سنت دا دین من کڑیو پیغمبر پاک خمنگ تداویلو من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہیدن دا فسادیو دور چراغے دا فسادیو زمانہ چرالا او دا آغا فساد دور او دا بدعاتو دور کے دا آغا شرکیاتو او دا فساداتو دور کے چچا زما سنت جوان دے کا نو اغلب دا سلو شہیدانو ثوابی نن ودونا دا سنت طریقہ باندې نه کیږي د کډړاګان راوستل کیږي ډمې راوستل کیږي او خانقاه هغه کې هم د پیغمبر پاک سنت نشتا نو واده کې هم نشتا په غم کې هم نشتا په خادی کې هم نشتا چرته په خانقاه کې هغه کې هم نشتا خانقاګانی پیرانو د بزنس یو ځای وګرځو د بزنس او د پیسو ګټلو یو طریقه پیرانو چې کم د نورایجا کړی دا ورته وایه پیر صاحب دا تا چې کم راوښکلي دي دینه خو موږ بخاري مسلم دې منع کړیو ما ته خو ویلو من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد پیغمبر پاک ویلو من احدث فی امرنا چا چې زمونږه په دې دین کې دا دین اسلام چې کامل دین دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا کامل دین پا دی کے چا بدعات راو باسل چا اغا پیغمبر پاک نہیں خودلی قرآن نہیں خودلی خلفاء راشدین نہیں خودلی فہو رد مردود دی دا مردود دی تاسو ته زوام دی لګوتې وړلی بجلی خرابه نه ده خو تاسو د خدای تعالی مازغه سم کړي کله هلته منډه وې کله دلته مسله ده بجلی کې مسله نشته دی لګوتې وړله بس دا برابر کړه دکه به ټایم وایي چې ته به لکه د ښځو هلته ځې او دلته به راځې خلاص به الله دا بدعات چې نن زمونږ خانقاګانو کې کم مروج دي دا بدعات دی دا ظلم دی او دا د پیغمبر دشمنی دا یو خانقاه که د پنجاب دا نو اغام په بدعات آبادا او په سرحد کې هر ځای کې یو پیر پیدا کړ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد او دا پیران د نن زمانه دا د عزتونو خلو دا پیران د نن زمانه دا د پیغمبر د سنت دشمنان د پیغمبر سنت صرف ګیره کې نو دا خانقاه دی ولې د بدعاتو ډکه ده دې کې د حضرت عمر طریقه ولی نشتا په دې کې د ابوبکر طریقه ولی نشتا چې تا په دې کې د آغا
خرافات او واهیات بازار گرم کړی دی. یو پیر راو تیرے چرته تور تارونو لا غوټي ور کوي، چرته سپینو تارونو لا غوټي ور کوي. پیر راو تیرے د یو شپه باندې غوبل دی، په بل شپه غوبل دی. قرآن کریم خدا ویلو چې ذکر کوئی نو ذکر طریقه دادا ادعو ربکم تضرعا و خفیا، په پټه پټه باندې وکړي. قرآن خدا ویلو واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفا، دای خو نو ویلي چې تاسو ځان نه خره جوړ کړئ. او ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ذکر د ذکر په نوم باندې د عزتونو لوټ مار، د ذکر په نوم باندې د مالونو لوټ مار او د خانقاګانو بدعات، هغه چې کم دی د پیرتوب بدعات هغه را مخې ته کړه. بس پیر سي یو ورځ یو د دروغو کیسې کو، بله ورځ بله د دروغو کیسې کو. کله مړی الوزو، کله مړی د قبر نه راوباسه، کله مړی چې کم دی نو قبر کې دا بدعات او خرافات دا صرف او صرف د دې دپاره دي چې په دې بدعاتو خپلو پنجې خوري کی، او دا پنج چې خوري کی چې د خلکو مالونه وخوري. زما عزتمندو د پیغمبر پاک سنت چې په کم پیر کې نه، د پیغمبر پاک سنت چې په کم مولا کې نه، دا مولا نه دی، دا پیر نه دی، دا د پیر په جامه کې لوټیره دی. ورنه د تسلسل سره دغه طریقې را روانې دي. د صوفیای کرامو کتابونه وګوره، په هغې کې د بدعاتو رد دی. یو سړی د لږ غونتې راواخلي د صوفیای کرامو کتابونه. صوفیای کرامو دا بدعات نه وه راوښکلي. صوفیای کرام چې ونه هغوی د بدعاتو رد کړو. اعتصام د شاطبي وګورئ، ډک پروت دی اقوالو د صوفیای کرامو نه. طریقه محمدیه وګورئ، ډک پروت دی د دینه چې د بدعاتو رد کوي. مجالس الابرار وګورئ، دارنګې تمام چې قشیریه وګورئ، په اخلاص باندې څومره زور ورکوي، د بدعاتو څومره رد کوي. لیکن نن د پیرتوب په نوم باندې د بازار د بدعاتو ګرم دی. دا چې ځای په ځای باندې دا کله سحر د ګیدړانو وړی په لوډ سپیکر وي، او کله ماښام او دا دروازې درته بندوي، لایټونه درته بند کړي، او دننه جومات کې په زوره ذکر کوي. دا پیر نه دی، دا شیطان دی. دا پیر نه دی، دا شیطان دی، دا لوټیره دی، ډاکو دی، دا د خلکو عزتونو مالونو ته غل دی. اجتماعګانې په دې نوم باندې چې یاره چې روحاني اجتماع ده، روحاني اجتماع کې غلاظت خلکو له ورکوي، بدعات او خرافات خلکو له ورکوي، او د سنتو والا دشمنی خلکو له ورکوي چې په دې نوم باندې د روحاني علاج، روحاني سلسله، هغه روحانیت د مستشرقینو خو دې چرته نه دی راغستی، یا د هغوی نه مخکې روان دي د اشراقیینو روحانیت خو دې چرته نه دی راغستی. دا د تصوف سلسلې دا خو اکابرین دیوبند کې هم وې، خو هغوی خو دا بدعات نه و رایج کړي، هغوی خو د بدعاتو مقابله کړې وه. زما عزتمندو سنت وپېژنئ، سنت انګریزي تعلیم هغې له وختونه ورکوئ یا اټونو له وختونه ورکوئ، نو د هغې په ځای باندې لږ غونتې د پیغمبر سنت هم زده کوئ چې د پیغمبر سنت څه و، د پیغمبر سنت غم کې څه و، ښادۍ کې څه و. زما عزتمندو موږ اسلام نه یو خبر. د هغه اسمبلی نه راواخله، نو اسمبلی کې د غیر الله نظام، د کفر نظام هغه راواخله، نو د هغه اسمبلی نه راځه کته اسمبلو ته وړو ته، نو هغې کې موږ ته د اغیارو قوانین، نو مولیان هغه مو ټول په وحدت الادیان لګیا شو چې یهودیت هم برحق دی، نصرانیت هم برحق دی. د مولا زوی مړ شي نو څه چلو شو، د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بچې د پیغمبر پاک په غیږ کې مړیږي، نو مولا وایي زبا د درېیمې ورځې
کلخانیم کوم زبا بیا رسمونام کوم په قبر به ګلونام غړم قبر څخه به کرسیم لګم د پیغمبر په طریقه کې د کامیابی یقین دا تاسو رټه لګولې وا توتی وی بیا وای څه چلو شکما د درې میراث ختم وک تا د درې میراث ختم وک نو بدعتي شوي بدعت ته وک د پیغمبر دشمن شوي کنه نو چې پیغمبر دشمن شوي نو نور څه چل کوي د پیغمبر طریقہ کې کامیابی دا او سنت زمن ایمان دے لا الہ الا اللہ توحید نو محمد رسول اللہ سنتو او پدی کے بدعات منگ رد کریو منگ شرکیات رد کریو زمنگ توحید جوندو او طریقہ دا محمد رسول اللہ وا ٹیم خو تقریباً چه شوه دے زما دا دیر وقت نا پدی سوچو چه زستاسو دی عوامو تلک سوچ کیدم دا ستاسو دا ودونه څه شی دی دا ودونه دي چې په ودونو کې د خدای دشمنی د پیغمبر دشمنی هغه شروع شي او دا ټنګ ټکور ټوله ورځ او شپه ډوډۍ که څوک خوري نو ډوډۍ مخې ته هم ټنګ ټکور دا ظلم دی د پیغمبر سنتو پسې تاسو ډولکي غږوئ او بیا چې کوم مولیان دا ډولکي روا کوي یا کم دا وای چې دا زما ثقافت ته د اسلام نه نه خبر د اسلام نه خبر نه ده سره ثقافت تعالی چې کم نه نو معاشري کم درکړل غیرت او حیا ثقافت راوړي زمون سنت د ودونو نه وتل الان کې نکاح سنتو نو د سنت طریقه صدا چې د پیغمبر سنت پکې وګورو یا خانقاګانې زمونږه استاسو د نن زمانی پیران دا لوی دجالین ګرځېدلې دي پیرتوب دې ته نه وایي چې ته په سر صادر راواچو او ځان نه کړو کچرګه که دا جوړه کا او غار ته ورنوزه فقیر خو په دې ملک کې فقیر اے پی پیروم تیر شوی دی هغه هم پیرو او هغه د انګریز مقابله څنګه کړې وه پیران خو هغه مو چې مولانا حسین علي رحمه الله هغه ته خلک نسبت کوي پیر خو مولانا حسین علي مو او اغام د پیرتوب یو بنیادو او هغه د گنگوی او د تصوف سلسله راغسته وي خو په میدان کې ولاړو د شرکیاتو د بدعاتو مقابله کړي وي د پیرای پونم بدعات شروع شو د قران د درس پونمونو باندې تجارت شروع شوه د خانقاه پونم تجارت شروع شوه او عوام تاسو تش دوکو دړاکو او غلو تناسی یو د یو غل سره او بل د بل غل سره تاسو د پیغمبر سنتو نه پیژندل زما عزت مندو منګ به د قبر کې ورځ کې دي د قبر کې به منګ یو ورځ کې دي چې آیا منګه چرته سوچ کړه دې چې د قبر کې به زما رب زمانه ست پوس کوي یا په د قبر کې به طالب یا چې کم نه نو دا چې دا اوس کم غلدي چې یو ورځ غل کې او بل ورځ پاک کی بیا راولي روزانه یو عدالت پاس کوي ایو غل کوي داغله بستا په کار راځي داغله خو دې په کار نه راځي نو سبا دې په کار راځي خپل ایمان نو د ایمان لږ سوچ کوي او د پیرانو ته لږ وګورئ دا پنن دور کې چې دا کم پیران راوتی دي د پیرانو د کرتوتونو ته لږ وګورئ د دې د نخرو ته لږ وګورئ صرف په تعویذونو مدو کا کېږي چې تعویذونو کې د لام د قارون او د حامان نمونه لګي پاغي کې در جبريل او د میکائیل ته رامدد جایا چته یا بدو هو دا شزونه لګي لکه د ایمان فکر او کوي او ایمان زده کوي ایمان به مو پکار راځي او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنت او د الله نظام د الله د نظام لک فکر وکي اوس په بیا تاسو ټول منډه وي یو به یو لګیای بل بل لګیای د الله د نظام د پاره چرته سوچ وکي چې د الله نظام به پر راځي په دې وټونو نه راځي په دې تش دوکا راځي د الله د نظام لک سوچ وکي چرته کی نه حق پرست علما سره ایمان زده کوي او د قران کریم پیغام زده کوي چې تاسو دا تمام انګریزي تعلیمونه زده کول شي او دا غیدا کرتوتونه زده کول شي نو قران هم زده کول شي خو لګ وخت ورکړي کنه د پولی او د پټی د پاره جنگ زده کول شي نو چرته خدام زده کوي چې په قران او سنت هم چرته یو سړی غیرت وکړي کنه الله دې زموږ د ایمان حفاظت